نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبر په جبا الله فرمایي چې دا ابو جهل وغیرہ چی انذرتهم کته یره دوی لرا ام لم تنذرهم یا نه یره لا یؤمنون دو ایمان نرو کفرو کافر عربی جبا کی کافر پټون کی توائی کافر مانا پټون کی زمیدار تاهم کافر ہوئی لغوی مانا دے کافر مانا پټون کی زمیدار تا کافر زکوائی چاغم کتا سو خیالو کئی نو قلبی چوکی او بیا تو خواچی بیا پی مالا کئی د پاسن آدانی پٹی نو دانو پټون کے پدے مانا دتم وچا رحمان باباوی مسلمانی دے ډیره وکړه راشه کافر شچی ایمان دی نسی بلځه کې وای چې ټول عمر می تیر شو بی هدا په زمانہ ټول عمر می تیر شو بی هدا په زمانہ پس لدې می وار دے هر چی شي په مای خانہ اسم حاصل نکړ په شیخای په مولایای کې پس لدے میوار دے ہر چیشی پا میخانہ اس میخانہ چتا ہوئی شیخی و مولائی کی چنہ حاصلول دے چمانا دا اس میں حاصل نکڑ پا شیخی پا مولائی کے پس لدے میوار دے ہر چیشی پا میخانہ پام کو دا منصور غندی پدار نش رحمانہ ډېر داد عشق خبره مکړه نادانا داغه مقام دی چې ځان د بل بندک ځان د بل بندک او د یو داسې حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر ځان د بل بندکی زړه بل لور او پخپل به زړه ګرځ زړه بل لور او ته به زړه ګرځ لکه زلیخه ته مور وې زدي غر کا کم په غلام مې نه خلق په غورونه راک وې زلیخه وې مور مکړه ما ته دا خبره نورې واک زمانه ده پلاس واک می د بل زړه وړه د لما تشمه ګوګل ستازړه کې بزړه ستازړه به بل چا ستازړه به خدای سره ستازړه به رسول الله سره تب به زړه چې ته به زړه هیڅ کار به خپل نشي کول ستاواګي به د بل پلاس هغه خوخه چې د سیواګوي د سې د تاوي کده سیواګوي د سې تب په خپل ارادو نه ګرځي په سوزکو کې بغړېږي نه یو لو یا ګیره وسپینا سه په دې رېړه کې یو ډولای جوړه کړو ارمان دادې نو په دا تاسو خلکو میړنی یخي چې دا ټول پاکستان او زما مخه ته د سیناس یو لګ می په شرمونو شرموله او تاسو غریبان خبرم نه پويږي دا مات ګټ کنه مورمړی پلار مړی نم سلی دلی د نصدا خو چې دا ټول راته ناشتي کنه په دې می غوسه راځي غوسه راځي سچ خدای را سره کوي زیرا کې دې کنيشتا سچ والله کا کوټه را باندې را غورځي زیرا کې دې کوبره باندې را خېږي زیرا کې دې که پسین کې ملاو کوي زیرا کې دې که په شرمونم شرمای زیرا کې هغه کیمو بار به چې خزي ولیدي کور ته براغه به نالت په خز مور به ورته بچیا بغیر زمان ول مور ګوره مکوا ونه بچیا بغیر زمان زه ډیره پاک دامنه ما وخا یو طالب مسلاتی و زما د مور سره لګ کینا پاسا کیناستو پاسې دو بکور ته بتلو راتلو مور بوډای وا تلم نشو پلاره ا طالب ته ویل ما او تخته و نکاره باندې نه بوډای
ته ګورې نه دلته چې درې لونډې رواني یو ورسره بوډۍ رواني هغه بوډۍ دلالی قسم په خدای قدر ته ټوکې درې پلشتې چې رواني یو ورسره زړی دا مرداري چې دی لپټې والی او دا پلشته دا بوډۍ ورسره په بورکک دا دلالی وګوره سم بازار لګېدلی دی صلات کمیټۍ والا د ښځو د عصمت فروشۍ بازار لګېدلی ملک د زنا ډیپو شو نه بوډۍ وه طالب ورته ویل بوزم ده دې څنګه ته خو تلی هم نشي ویل په پچای کې مې کېنوه او پاس مالوچ کې پچای کې کېنولې ده او مالوچې پیښې حکیم ته یې وې په پلانۍ لاره به یې راولم چې په پلانۍ لاره یې پچای په سر ایښې ده طالب او صاحب حکیم والا په مخ راغی طالبه څه دي وی جی هسې مالوچ دي وی ته کېده چې وګورم دا اوس پې د پاس نه زور کوي چې پچای کې نه دی بیړه دې غرق وی نه حکیم صاحب پرېږده وی نه ته کېده چې پچای ایښې مالوچې ته لرې کړي مور یې پکې زیړې سترګې نیولې ویل مور نالت په ښځو ویل بچي اول په ما نالت په دې قوم نالت اول په مونږ په ما اول نالت چې د دې پلیتو جنازې زه کوم د دې پلیتو بخنې زه کوم په دې پلیتو پسې درې سپارې ختمونه زه کوم اول په ما دا حرامیان چې مړ شي وایي ډېر ځوان مړ دی ډېر شکر دی چې مړ دی دا ځوان نه و دا ډمو ځواني هغه ځواني وایه چې د چا ځواني د خدای په دین کې سولیږي په ځمکو سولیږي هغه ښایسته مخ وایه چې کوم ښایسته مخ شپه ورځ خدای ته په سجده پروت هغه ښایسته ځواني وایه چې ښایسته ږیره یې پرېښي اوږدې جامې اچولي او بستره یې په اوږه او در په در د خدای دین دپاره ګرځي ځوانۍ د هغه خلقو وایه دا د کنجرانو ځوانۍ وایه چې دا دې ځای کې کمیسونه تنګ کړي دي او رستو نه ورپسې ډولکي اوړي او راوړي دا ځوانان په دې دې خدای ټوغکۍ راوړي ما خوا بله ورځ راسي ډه خولې لوي دا د دې ګډېده دومره سپینه ږیره په دغه کې د خرګاډۍ او که د څه شي په ډوله یې جوړه کړې په ښار کې هغه ګرځې د انګیاندو پرتوګونه او کمیسونه او بنارسۍ دی پې ورچوي 14 اګست دې ته نه وایي 14 اګست چراغانونو ته نه وایي 14 اګست جنډیانو ته نه وایي 14 اګست خدای ته په سجدې پرېوتو ته وایي چې انګریز نه اخلاص کې ملک خپل در کو د انګریز بوټان به دې پالش کول په دې ملک کې لوی لوی کرسۍ خدای در کې د انګریز د آسونو خاښه به دې پاکول په دې ملک کې خدای کرسۍ در کړې بنګلې دغه بنګلو ته به انګریزانو څوک نږدې نه پرېښوه نن په دې بنګلو کې وګوره دا تورې یږې چې ناستي او میخې او سپي پکې ساتلي دا بنګلې خدای در کې نو خدای ته په سجده پرېوځئ چې کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی 14 اگست دیتا ہوئی 14 اگست جنڈیانو لگولو تا نوئی مونگ دکان کے ناس کے بھی او سڑے راگے ویجی جنڈا ام ندلی گلے ایسے نا چی چالان نشی چرتا مالا چالانو لو والا کراغے نو سپلائی بے ہم کم دل چالان نشی جنڈا ہی میں نہ لگولے زمال زرمال پاسلو مانو کہ زمال پاکستان دے ستا سوڑا ہندوستان دے ستا سوڑا انگریزستان دے ستا سوڑا امریکنستان دے ستا سوڑا چینستان دے ستا سوڑا پلیتستان دے زما زڑا پاکستان اغا زڑا پاکستان دے چکم پا پاکستان کے دا خدای و دا محمد رسول اللہ نظام را وستن غواری اغا زڑا پاکستان دے چې کم زړه په پاکستان کې ښځو له بورکې ورپه سرول غواړي جینکو له بورکې ورپه سرول غواړي ښځې او جینکۍ په کورونو کې کینول غواړي د هغوی له پاکستان دی چې د چا ښځې او لونه بربنډې ګرځي د دوی زړه د پیرنګیانو نه زیات پلیت دی د روسیانو نه زیات پلیت دی د یهودیانو نه زیات پلیت دی زړه زمونږ پاکستان په جنډۍ پاکستان سایکلونو والا په د خپله سومبۍ کې جنډې ټومبلې وي ای خدایم خونې چاوړي
پسې کلونه ډالۍ جوړې کړې وګرځېده د دې وس نشته تاسو وس نشته اوس غریبګۍ در کې را پاسوم او هلته دې کېنوم لږ په ښځه ته ګوره چې سبا ستام لکۍ کېږي که نه کېږي وس دا مونږ چې لږ ښه یو د بدې ورځې ښه مونږ ټولو نه زیات خراب زما عزیزانو عرض مې دا و یو جذبه کې پیدا کړ یو جذبه چې خدایا په دې ملک کې دا مې تمنا ده چې ټول خلق صحیح مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع اختیار کی او د ملک قانون چې ده په صحیح مانو کې شریعت والله العظیم چې په صحیح مانو کې پاکستان شریعت او قرآن او حدیث نشو د دې ملک داسې ورک دی لکه د غوی پاس غاښونه چې ورک تاسو وګورئ 1500 کرتی بل ورځ بیا په یو ورځ کې 2 ځله د روس بمباری د پاکستان په علاقه او 14 پکې مړ کېږي اته پکې مړ کېږي کورونه اته بمای غرزولې دي او صفای کړي ده مونږ صرف احتجاج کوو احتجاج والله چې مونږ کې ایمان راغ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الله وی تاسو به اعلی او سربالای په شرط دي که مؤمنان شي کوم کې ایمان و دا هغه روسیان او امریکایان يهود او نصارا دي چې پیغمبر د جزیره عرب نه په تش لاس شړلی شګې به لړې کې هغه به د غشو کار کولو نن مونږ سره توپ او ټینکونه دي خدا کا د تماچې کارم کولې شي چې ایمان ورپسې نشته قوم خندل زکا د ارمان دو چې ارمان مې ووتو ویل خداودي جړل ولی ویو مې جړل زکا چې خدای ز 10 منټه په دې پالنګ کې ما تیر ک ما خودم را لخته و خوړې چې څوک شپاورس پکې پروتي چې هغه به څومره لخته ابراهيم ابن ادم ویو الله دې د هدایت یو کرنټي چې سړی ته ولګي بس یو بالغ او یو کټوره ځان سره واغستو بادشاہي پرې دا پلان روان دی سګوري چې یو سره په ولا ناشته او بس نو داسې ولینه په الله په وبرالي او داسې ابراهيم ابن ادم یو هو الله خدا سره تیار کټوره هم پیدا کړي دي اوس کټوري بس ګرځي خدا کټوره دا اوس کټوره ده کنه ده تاسو خو ټول ګلاس والای کنه مولاوم چې چرته لاړ شي هلکه یو ګلاس وبراوړه یو ګلاس مولیانو د خلینو مې اوري هر سمې لګي خود دیندار خلقو د خلینو مې دا د فیشن خبریا چې وي ناشته مې کړې ډک پکې ناشته مې ډک پکې دا ناشته ماشته ټکه ګلاس ملاس ټکه دا اهل دینو سره خوان نه کوي په دې لږ سوچ کوي دیندارو سره ساده خبره خوان کوي ساده شان او شوکت خوان کوي یو ګلاس وبراوړه دا یو کټوره وبراوړه یو کندول وبراوړه کنه جی نو وتا سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي دي کټوره وګورځول بیا روان دي چې مخ کې لاړو ولې لاندې یو سړی پروت دی او دا سنگلی دا سه سر لاندې کړي چې سر لاندې کړي هو قدرت خود سره بالغ تم تیار پیدا کړي دی بالغ تم ورځ روان یو باغ مالک سره کخه شو کخه دا باغ مالکی کنا دا دته کخه وي زمونږ دی دا شو نوکری کوله پیسې اغستې کاری کولو روټۍ به خوړه اوس باغ مالک ته دا سپتا ده چې دا بادشاہ په ابراهيم ابن ادم وی جزا حلال رزق لټوم حلال د خپل لاس مهنت او مزدوری او دا د باغ د مالک ملمانه راغلی د ته ور شانار راوړه انار چې راوړه نو تراو ورشه بچی لګ نار راوړه خو خواګه نار راوړه بیا چې راوړو بیا تراو
ورته وې زه درته هم چې خواږه راوړه تم داسې تراوه راوړې نو ده ورته چې صاحب تا د راوړو نه ویلي دي د سکلو نه دي نه دي ویلي زه روشو کوم او تاله راوړم اوس پکې خو زه نیم ننوته دا اجازت وکړه چې زه هلته غوس کم او وې سکم چې کوم خواږه یا به راوړم وې سکل وې تا د سکلو اجازت نه دی کړی که تا مات بې تا اجازت نه انار داسې که نو دا به حرام شي په ما د باغ مالک وی چوف ته دومره ایماندار چې بې زما د اجازت نه انارم نه سکي ستا تنخوا مې ډبل کړه هغه ورته د باغ کنجیانې کېښوي چې زه نوکري نه کوم وی ولې وی زما د ایماندارۍ راز درته معلوم شو اوس به ته په اخلاص په ما کار نه کوې او چا تنخوا زړه مې حرامېږي به را باندې لہذا زه ستا نوکري اړم لاړ بل زمیدار ته ورغی چې نوکري کوم او حلال رزق لټو ورته وی چې نوکری کې ویاو حلال رزق لټو ورته هغه ذمہدار وی چې زما رزق حلال نه دی زکه چې د پردو غویانو جنگ او په یو پټی کې جنگ او په جګړه کې زما پټی ترال نو دا وی خپو پورې د پردی پټی خاورن ختی وی او په دې وجه خاور زما پټی ته د پردی راغلی دي او زی بیلولم نشم لہذا ما تخپل رزقم حرام ښکاري حلال رزق دی تاسو زمونږ رزق حلال دی چې ټوله شپه په پټی باندې پردی اوبه ورپرېږدي دا ذمہداران ټول داسې نه کوي پردي وارونه وي پردي غنم سرکب کوي پردی رشکې ریبي هغه میخو ته اچوي هغه میخو نه بیا پی خرڅوي هغه پی تاو زه بیا الو خیال م راغی دس اور سړی په خپل خپل ځای کې ګوره اور زه کتی حلال رزق وښایئ چېرته حلال رزق که ته وایې زه مونځ اودس کوم او دکان کوم پلان ښځه به دې مونځ نه کوي زوی به دې مونځ نه کوي لور به دې مونځ نه کوي دیانتدارۍ کې به ستا تقصیر وي د ښځې به دې تقصیر وي د زوی به دې تقصیر وي حلال رزق نشتا دا دعا کوا چې عدل کرے تو ڈوب ایسا عدل کرے تو ڈوب ایسا فضل کرے تو تر ایسا اے اللہ کہ پا قیامت کی دے انصاف را سره وکړو نو غرق بشم ځکه انصاف دیته وي چې تاسو محنت کړی او داغه بدل درته ملو شي انصاف دیته نو که انصاف معاملہ په قیامت کې شروع شو نو مونږ خو ټول غرق کی اس یو خبره کوم انصاف تقاضا دا چې د صحیح شی به صحیح عوض ورکې تاسو دا خدا یو بل عرض ده د برافات کې زمونږه د انجمن تبلیغ قرآن او سنت جلسی نو دغه جلسه د نورو ډلو چې کیږي نورو داغي خو پیسې او دولت کمې نشته ځکه چې داغه ډلې مشر چې د ظفر علي شاه وزیر صحت صاحب دی نو په خپلم کروڑپتی دی او وزیرم دی وای خدای چې چاله ورکی غوړی وریجه د مستو سره نو دغه علا بل مهرباني پکړي چې وزیرم دی نو هغه سره خو د دولت پرون مونږ یو څو مرګري را جمع شو مورمړی پلارمړی د خدای سپیره الکه زمون په دې جلسو سلګي چې حساب مو کو 9 جلسې دي او 10,000 روپۍ په لګي نو ما وی چې خبره به ټیټه نه کوي کوبا تو په سره به لرګي جنگو خو جلسې وکاو تو په سره لرګین جنگيږي ګورا
دا کابل کې وګوره والله توپ سره لرګي جنگي ټینګ سره قسم په خدای کړه جنگيږي او د خدای امداد ور سره دی خدای د سکولې شي کړ دا یاد لرئ نو هغه د پاره نن زمونږ د جمعات کې بچندای خو دا سی په اخلاص باندې هغه جیب ته بلاس کوي چې کم کې کم از کم 10 یا 50 روپو لوړی کنه هغه روپے والا ته بلاس نه منډي او دا دوی شروع شي دا خبره تم وګ دی او دا مهرباني کوي حلال رزق کدا عدم معامله شروع شونو د انصاف تقاضا دا ده چې د صحیح شي په عوض کې به صحیح شی ملاوي صحیح شي په عوض کې به صحیح شی ملاوي موجوده وخت کې زمون عمل چې دی دا منځونه د تاسو مونږ چې دا سمې مولید چې یو ما ته په دې په خبر کې په دې تحصیل کې سره لاندې وته ما ته وی چې او مولانا صاحب زما لاس کتا ته ولګېدو نو صفای هستینه به میټاو لوی افسر مالواورا دا خلدا دا تیار شکن توپا دا که پا دی اولاگی دی نو وخی با دی پا هوا کی مارغانو لاست اخلاص چه چک کولی شاگو با دی زنی بدلیو شو دیرو تلارو پا دیرو کی 15 ورځ باندې هارت فیل شو مړی راوړو مال راشه اوس ولا ورشه چې په دا تیار شکن توپ ولګی دی کو نه لګی نو زما دي دانو زمون د سترګو د وړاندې هزارها لار نو د دنیا په تماشا به ناز نه کوي د ناز ذات صرف د خدای ذات په هغه ذات بناس کې چې ټول عمر به په یو حالي په هغه شان بناس کې چې ټول عمر به په یو حالي په هغه حسن به معنیږي چې ټول عمر به په یو حالي دنیا بچی داغه جاه بچی داغه حسن بچی نو زما عزیزانو عرض می داو چې قران کریم کې الله پاک خاتمه داغه خسړی پدې کوي چې بل صفت د خسړی داده وبالاخره هم یوقنون چې په ورځ د آخرت د دوی یقین د دوی ایمان وی چې یو ورځ به داسې راځي چې زه به خدای ته پیش او د ټولې زندګۍ ریکارډ به زما مخې ته کېښودی شي د ټولې زندګۍ وی به دا ولوله اقرا کتاب زندګۍ ریکارډ به مې په لاس کي او خدای به راته وایي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اقرا کتابک دا خپل کتاب دی نو اخیری صفت د خسړی دا ده چې د آخرت په ورځ یقین وي او دا ایمان الله فرمایي دا صفاتونه چې پچا کی وي اولئک علی هدى من ربهم دا صفاتونه چې پکې ایمان بالغیب وغیرہ 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 اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دغه کسان په هدایت دي د طرف د پروردگار نه او دغه کسان فلاح مندون کی دي دا الله د پکړ او د گرفت دا نیکان دي او نیک دي بیا یو ځلو هدى للمتقین متقی چاته وي یؤمنون بالغیب چې ایمان بالغیب ويقيمون الصلاة او منځ ومما رزقناهم ينفقون کم مال چې خدای دوی له ورکړی د خدای په لار کې خرج کړي والذین یؤمنون بما انزل الیک
بل صفت دا دی چې ایمان په هغه کتاب لري چې کوم پیغمبر تا ته نه متقی وای متقی معنا تقوادار پرهیزگار دا الله د منهیات او نزان ساتون کې دې ته متقی وای اوس د متقی تعریف څه دی یؤمنون بما بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك دا د متقی تعریف چې کوم بالتفصیل ما ستاسو په مخ کې کافی وخت کې بیان کړی نن دو خبرې دي ستاسو په مخ کې چې دا بالکل داغه بیان خاتمه وشو بالکل دومره قدر بیاد لري چې ایمان وای تصدیق او یقین تا تصدیق او یقین په څه شي په هغه کتاب چې کوم کتاب نازل دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بستا تصدیق او یقین وی چې دا کتاب چې کوم نازل دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا برحق کتاب اوس دا څنګه کتاب دی او څنګه راغلی دی دا بیان ټول مخکې تیر شوی نو دا به یقین وی دویمه خبره دا ده چې تصدیق او یقین به په هغه کتابونو باندې وی چې کوم دینه مخکې نازل شوی چا تورات انجیل زبور صحائف وغیرہ اما یو تصدیق او یقین په دې اعتبار چې دا هم د خدای کتابونه دي یو تصدیق او یقین په دې معنی چې تخپل کتاب پرې دی او پاغي باندې عمل کوي نو هغه کتابونه او احکامات د قران کریم پر اتلو باندې هغه منسوخ شوی دي منسوخ دا معنی چې هغه اوس قابل عمل نه دی پاتې دومره به معنی چې دا د خدای کلام او دینه مخکې نازل شوی لیکن اما عمل نو عمل به اوستا صرف او صرف په قران باندې یو سړی ماته وي چې جی کپ د انجیل باندې مونږ عمل وکړو نو څه نقصان بوش ما وی داس چل دی چې ته د قران عملونه ټول پورا کړو کدی نه څه شی زیات شو بیا به زه کوشش وکم چې انجیل کې هم درته څه گنجائش پیدا کړم دا قران د بالکل ټول معمول وګرځولو د دې احکامات وغیرہ وغیرہ د ټول بجار اوره چې استانه گویا نور لک شی پاتې دی چې په انجیل هم ورپسې عمل کوي دا څه خبره ده عزیزانو تاسو موازنه کوو که د دې ټولو کتابونو د قران کریم موازنه کوو د ټولو صحائفو د قران کریم الله يمدغ خلق زمان آزاد دي واخر دعوه मेरी